أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خبر دادا چې دینه مخکې د جهاد خبره وشوله او د جنگ خبره وشوله چې کدو تاسو سره حرم کې جنگ کې جو تاسو سره کوي که بهترین او قیمت او د عزت والو میاشتو کې در سره جنگ کې جو سره کوي خیر دی ستاسو طرف نه ابتدانی دوبه کې جو کوي. اوس الله وی وانفقوا فی سبیل الله د الله په لار کې پیسې ولګوي د الله په لار کې پیسې ولګوي. اوس الله لار څه ته ویل کېږي؟ الله لار مثال په تور مې ما تاسو ته مخکې وزروي دا بار روډ دی یو سړی وایي چې دا ځمکه چا دی الله دا لار دی چا شو دا خو د الله شو فرض کا دې کې پیسې ولګوه ټیک شو دا هم لار د ثواب کار دی دا نه وایو خو دې ځای نه مراد د الله لار دا مراد دی چې د الله په لاره کې پیسې د الله په دین کې ولګوئ. کله چې د الله دین ته د پیسو ضرورت وي نو بیا ولګوئ. هغه قصې به تاسو اورېدلي عام طور سره تعلیمونو کې هم کېږي ابوبکر صدیق ټول مال راوړه حضرت عمر فاروق نیم مال راوړه دا چا راوړه دقه د الله لار ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړو چې راوړئ مال دومره مالونه یې راوړه. خو زمونږ دلته دغه دا د دریو خبرو باره کې زمونږ د خلکو ډېره ښکلې عقیده ده او که دا عقیده د دو مستقل جوړه شو نو ډایرکټ به فرشتي راځي او دو به ټیکټ ورکوي د جنت چې د جنت کې پلانکې کمره پلانکې کور ستا دی او دا زه واخله ځه په دریو خبرو من چې د دو کومه پخه عقیده ده. یو د دو پخه عقیده په دې خبره من ده که ته ترې نه تپوس وکړې چې ستا د کور خرچه څو ده وي یاره په 1,00,000 روپۍ باندې کار نه کېږي سړیه مولوي صاحب تنخواه څو ده 10,000 روپۍ ده ستا کړه زیاته ده که مولوي صاحب کړه زیاته ده مولوي صاحب څنګه ګزار کوي بس چې الله یهی الله والا خلق دی الله کوي لکه دې ځای کې مطلب زما کور خرچه چې دا به زه کوم مولوي صاحب والا به اوس الله کوي نو الله من ډېره ښکلې عقیده د مولا باره کې. دویمه خبره دا ده که جومات کې بلف خراب شونو په 100 روپۍ بلف دا لکه 12 روپۍ باندې څو کور یې 14 یو څه کم 1 روپۍ را جمع کوي دا به نه کې چې دا 12 روپۍ یو سړی جمع کړي دا بلف راوړي که خپل کور کې فریزر فرش خراب شو 5000 روپۍ نو هغه راوړي او جومات کې چې بلف خراب شو نو هغه نه راوړي یاره دا بلف ای الله کور دی الله د خپل کور په خپل حفاظت کوي نه جومات دپاره بیا د الله کور دی اوس دې کې 0 روپۍ نه لګوم الله به دا که ځان له زه کور جوړوم ځان له سیمټ به زه راوړم سریه به زه راوړم د هغې غم به ټول ما مني زما کور الله نه جوړوي خپل کور به ځان له بیا جوړوي لکه دا زموږ ښکلې عقیده ده چې جومات کار چې دا د الله کار دی الله به کوي. درېیمه عقیده زموږ دا ده چې رسم رواج کې په دغه کې لکه مثال په طور باندې اوس د شنګلي ډیسي ما ته ټلیفون کې څوک ول زما نمبر ورکړي ما ته ټلیفون کې چې تاسو روټۍ خورم یوه روټۍ خورم تو بانو بیا به زما خوشحالیانو ته تاسو وګوره زه به خوشحاله سوم ډیسي ما ته ټلیفون کړ دی زه به بیا په لوښو لرګو دانګم قرض پور به کوم پټۍ غوا ګډه بې زه به خرڅوم ډیسي ډوډۍ له راځي 80,000 لاک روپۍ به پې لاګوم نه خدای نه پښتو کې متل دی چې هندو ستړی خدای ناراضه اکه دقه شی مسافر ما ته د کور خوا کې وي غرمې روټۍ ټایم دی ما ته چې دغه دا روټۍ خو به زه به ورته وایم چې مونږ وختي خوړلې ده او ته داسې دې ورته وایې هغه پورې شین ګیټ چې دې کور ته لاړ شه هغه زیړ ګیټ چې دې کور ته پردي کور نه رابطه به ورکوم بیا نمبر دا زمونږ خلکو عقیده وایي دا بس نو که دغه رنګې پیسې په دین لګول شي وایي الله دین دې سړی دا زما روپو ته نه دی محتاجي دا زما روپو من نه کېږي دا الله په خپله کوي خو که رسم رواج کې آرامیتوب کې په فضولیاتو کې په ودونو کې په غمونو کې په خادیانو کې په رسمونو کې په رواجونو کې چې کله لګئ نو بیا ورته ووایي چې سړی تا خو مه لګوه نه دا پې ګټو دی له جي دا خو مونږ ګټو دی لکه مثال په توګه یو کس ما ته ووایي چې د زوی واده نو ما ته ته به راځې نو ما زه به راشم وایي ته به راشې ما د سوات نه هغه سړي راغوښتل دي هغه
چکر چې لګي غړیږي چې کنه لخته ورته کې څه بلا سيزونه دي شي سوات نه میرا وختلې مې سوات نه راوختلې مې زبم تماشې لراشم په سود راوختلې 8000 روپے برن اخلي سو 8000 روپے کده ته وای چې جمعات کې پنکا خراب شي د 3000 روپے پنکا دا راوړه نه 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 جمعات کار الله کوي زما 8000 روپے ډمول او الله روپے نور کوي ډمولا الله روپے نور کوي دا درې عقیدې د دې خلق ډېر خسته دي چې جمعات کار الله کوي دیگه خرچه مکوای دین کار الله کوي دیگه به خرچه نه کوي مولا کار الله کوي دیگه به خرچه نه ور کوي دا درې خبر او خپل بزکو نو الله پاک زموږ د بیماری نه پیژندلې نو الله پاک ځکه قران کریم کې وی جاهدوا باموالکم وانفسکم جهاد کوي مخکې مال ور کوي د الله په لار کې روستو چې ته مال نشي ور کول ته به سر څنګه قربان کړي د الله په لار کې سر به څنګه د الله په لار کې دغه کې لکه ځان به څنګه شهید کی جاهدوا باموالکم نو الله زګي وانفقوا خرچه وکي مخکنی کافرانو يهوديانو ډېر دغه بدله په ورته وو خو ډېر دغه لګ ذلیل خلقو نو هغه تچاوي چې تاسو د غریبانان مریبانان چې دي دوله پیسې مې سي ورکوي هغه سره عجیب خبره کوي الله سره اسمن جنگوي څنګه الله سره جنگوي وی الله سره پیسې څه کمی خوند نه دي کمی ارسه وسشته بیاو وی چې الله غوښتل ونه دوله ورکول نو سورۃ یاسین کې چوي کنه انطعم من لو یشاء الله واطعمه وی دا داسې خلق دی چې موږ اغه له طعام او روټي او خوراک ورکو چې من لو یشاء الله خپل ورکړي وکنه نو چې الله ول ورکړي موږ ول ورکو دا خو الله د حکم خلاف جنگ جوړ شو جنگ موږ شو کول الله سره عقلی دلیل څومره مزیدار ویل چې الله ول نه ورکړي او موږ ورکو دا خو الله حکم ماتول شو دا خو خبرم راځي ښه بیا داسې خبرم راځي بهرحال دغه به خپل جوابونه دي نو څه چلو کوي وانفقوا خرچه وکړي قران کریم کې الله وایي دا موضوع ډیرو غټه موضوع ده خو تاسو په کول لپاره به څه خبرې کوم یو زکات ده فرض هغه 2% ده 100% ده 2.5 پسلو کې 2.5 روپۍ دي پسلو کې پلاکو کې 2.5 زره دي او دا زکات چې کله مطلب دا دی چې ایرب ته 4 روپۍ ورسي بیا چې 2.5 کروڑ ورکینو بیا رپیږي چې 2.5 کروڑ به خدا پاک دا 2.5 کروڑ پکې ورکول دي بهر حال دا د سره زیاتیږي یو دا حق دی دا خدای دین علاوه الله وی چې په مالونو د مسلمانانو کې حق معلوم للسائل والمحروم مسلمانانو څومره مالونه چې دي په دې کې یو حق دی چې هغه مقرر شوی دی د چا دی للسائل والمحروم د هغه سړي حق دی پکې چې هغه وغواړي تا نه چې مال یا قرض راکا بیمار دی رسره یا فلان کې دی یا اس راکا اول محروم هغه کس چې هغه ته نه دی میلاو دی الله طرف نه تا ته میلاو دی نو لہذا پدې کې د هغه حق دی زما استام والذین فی اموالهم هغه کسان چې د هغه معلومه کې حق معلوم یو معلوم حق دی دا څنګه زما ستا کور خواږي غریب پاتې کیږي محتاج پاتې کیږي کمزور پاتې کیږي مریض پاتې کیږي زمونږ په پیسو کې د هغه حق دی دا رنګ مطلب دا دی چې دین ته ضرورت شو جمعه ته ضرورت شو مدرسې ته ضرورت شو زمونږ پیسو کې د دې حق دی دا رنګ جهاد ته ضرورت شو زمونږ پیسو کې دا حق دی دا رنګ مسلمانانو ته کوی نشته کوی وکړل دي زمونږ پیسو کې دا حق دی چې موږ به دا کوی وباسو لار دا زمونږ پیسو کې دا حق دی چې موږ به دا لار جوړو دا ټول رفاه عامه کارونه او د مسلمانانو ضرورتونو کارونه چې دي دا ټول چې دي دا په دې کې داخل دي انفقوا خو دې کې خبره سیده وانفقوا فی سبیل الله خرچاو کوي سجل کې د الله په لار کې jihad کې پیسې ولګوي ورپسې الله یو ټکی ویلې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه ځان پخپل لاسونو باندې ځان هلاکت ته پخپل مغورځوي خپل په لاسونو ځان پخپل هلاکت ته مغورځوي پښتو کې یو قصه دی بلا سر اوس وچا وی پخپل وی ګیله مکوا ده بلا الله وی مال ما را کړ دې دولت ما را کړ دې زبدي کې امتحان کوما چې ته الله په لار کې سو لګي څنګه چل کوي کسي طریقې سره تکای الله وی دولت پر سره پاتې شي کغه نه کوي هغه بدرنه الله واخلي نو چې وای غسل درنه پخپل دي ځان به هلاک یادا چې خلق په مالونو ګټولو کې او په زیاتولو کې په دې کې دومره ډیر ولګي چې jihad پری دي دشمن به په حملو کې جوړه بشغار ثبت نه واخلي غمال به تم لاړ شي فیکټری ملونه به تم لاړ شي تاسو ته پته شته 1947 کې چې پاکستان آزاد شي نه تقسیم شي آزاد او تقسیمیدل د کې فرق دی پاکستان چې 1947 کې آزاد شي نه تقسیم شي دی لیکه چې منځ کې ډیونډرلاند د سلم دی هغه سړینوم ډیونډرلاند د کسباله اچالي کوله پاکستان کې 14 فیکټری نه صرف ښه سی شو
14 فیکټریانې صرف دا 14 فیکټریانې چې وي په دې پوره ایریا کې دا هم د تمام د هندوانو هغه اوس یې ځلې لاړ ته پاکستان لوټې پوټې پاتې شو دقسې دا ولې چې مثال په طور باندې الله وایي چې تاسو خرچه وکړئ که چېرته تاسو خرچه نه کوئ دشمن در باندې حمله وکړه جهاد نه کوئ نو ستا هغه هر څه به واخلي او هر څه به تانه لاړ شي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه پوه شئ په دې خبره باندې خرا شئ ورپسې بل ټکي الله ویلی واحسنوا ان الله يحب المحسنين دې ټکي تاسو لږ ونې توجه ماته وکړئ تاسو ته دې کې یو خبره کوم واحسنوا معنا احسنوا د حسن نه دی ښایسته څه شی ښایسته عمل وکړئ اوس دوه خبرې دي ښایسته عمل او منلو کې فرق څه دی زه تاسو پوه کوم اوس ما یو هلک ته ووایي چې مال اوبه راوړه هغه په منډه لاړ ګیلاس هم ونه کتل چې صفا دی اوبه هم ونه کتل چې صفا دی زر یې راډک کړه چې مال یې راوړه جو زر یې داسې کړه دې ته ویل کېږي طاعت او منل څه شی طاعت او منل ښایسته دې ته اوس ویل کېږي احسان اوس دې ته ویل کېږي چې دې لاړ ګیلاس یې اول نه وکته هغه یې وینځه کولر نه سر اوچت که اوبه یې چک کړې هغې نه وروستو بیا اوبه راواغېستلې احترام او ادب سره راغی ښي لاس کې ماله راکړې دې ته ویلی کېږي احسان ښایسته کار کول دی یو او کار تا د ډیوټي والا شوله بل یو ډیوټي هغه تا بېګار وکړو تا خو ومنله خو که تا بهترین طریقې سره هغه ادا کړو دې ته ویلی کېږي احسان احسان اوس یو الله سره دی الله وایي احسان یو د الله په باره کې دی نو هغه حدیث کې راځي چې د الله عبادت داسې کوه که انک تراه لکه ته چې الله ویني تا ته مخامخ یو ته ویني داسې د الله عبادت کوه داسې سوچ داسې فکر داسې توجه سره کوه او خلق سره مخلوق سره احسان څه دی مخلوق سره احسان دا دی نبی علیه صلات وسلام وایي چې کوم شی ځان له خوښی دقه به مسلمان رور له خوښی کوم شی چې ځان له بد ګڼي دا او بل له بد ګڼي نو تاسو سوچ وکئ موږ خپل خور مور ته کنزل خوښو نه خوښو که نه نو بیا بل سړي خور مور ته هم نه دی پکار که نه موږ خپل بده نقصان زیاتې ځان سره ظلم خوښو نه خوښو نو بل ته هم نه دی پکار بیا که نه موږ ځان له چل کوو موږ زموږ ګاډی ښه وی زموږ کور ښه وی زموږ خوراک ښه وی زموږ لباس ښه وی زموږ هر څه بهترین وی دقه موږ اوس بل مسلمان باره کې سوچ پکار دی دې ته ویلی کېږي احسان څه چې ویلی کېږي نو الله پاک آخر کې ان الله يحب المحسنین ګوره داسې کسانو سره ګوره زه مینه کوم داسې کسانو سره زه مینه کوم د میره کې خو دلته هر شی نشته خو زموږ د پاکستان کې دا نوجوان هلکان چې دي کوم د 15 کالو نه 15 کالو نه واخله تر 40 کالو پورې دا د انډیا ډمانو باندې په غایبانه مین دي لکه څنګه چې موږ الله باندې غایبانه مین یو لیدلي په ټي وي کې دي صرف په غایبانه مین تمامو ډمانو نومونه به راځي د اکټرانو د ښځو د نارینهو اګه د صحابو ته نه تپوس وکړي پته ورته هم نه صحابي څه ته وایي یو ځل زه یو چاپ کې کېناستلم حمام کې نو تصویرونه لګېدلي ما چې وکتل ویښتو کټینګ تصویرونه لګېدل ګڼ شی لګېدلي ما دا څه بلا ده وی دا خو جي سټایلونه دي مسج سټایلونه دي وی دا شاهرخ خان دی دا امیر خان دی سلمان خان دی پلانکې خان دی لستمونه واغېستل راته مې ارمان دی چې دې کې یو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طریقه وی نقشه وی د صحابه یو نقشه وی موږ مسلمانان یو دا پاکستان خان دی مې دا اسلام خان دی دلته مې دا خانان دی بر دغه کړ دي نو خلکو هغونه به ویښته روان شي لکه هغه خو هر ګانې دپاره هر سین دپاره ویښته جوړوي جامې بدلوي قصه کوي هغونه روان شي خراب شي هغه زمونږ دغه شي پوزیشن شي هغه به زمونږ پوزیشن شي موږ بیا هغسې ویښته ساتو هغسې به خبرې کوو هغسې قصې خو صبر سر خوگوما ناز کیا اس پہ کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے مر تو ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں منگ بل پس اتلل نہیں پکار منگ سر قانون شته منگ سره نظام شته منگ سره کتاب شته منگ سره خبره شته منگ به مخ کې روانې دوی به منگ پس راځي د ویختو کټینګ طریقه منگ سره شته د ګيري کټینګ طریقه منگ سره شته د کپړو طریقه منگ سره شته دا حتی کې نبی عليه الصلاه والسلام یو صحابي وای چې نبی عليه الصلاه والسلام منگ تر دې پوه کړیو تر دې پورې چې استنجا کولو د منګزي ولو طریقه او د بوت اغوستلو د وختلو طریقه خود الله نو منگ سره شي کمې چې منگ بل پس رواني پوه شوي که نه نو الله وی یحب المحسنین داسې کسانو سره زه بیا مینه کوم هغې له به نه ځي دا ما جمعه کې باقاعده دې من تقریر کړ دی بیا مې ویل دي چې داسې خیراتونه دا خیرات نه دی دا خیرات خو نه دی داسې نه دي تلل پکار هغې وجه څه ده ځکه نه تلل پکار چې کوم ځای کې د الله شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه دا خبر اوس واورئ شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړه چې ګیره خریل څنګه دي ګیره خریل څنګه دي
نو هغه ورته وی ګیره خریال خو پرېږده خو د ګیره خریال یې د مخ ته کتل ګناه دی هغه ولې وی چونکې دا د ګناه ځای دی او ګناه ځای ته تلل ګناه ځای ته کتلل دا ګناه دی پوه شو مقصد منې نو کوم ځای کې چې ډنګه ډونګه ده او ډمې ګډېږي هلته هغه ډمې کتلل او هغه ځای ته تلل دا دواړه ګناه دی لحاظ هلته به نه ځي ګناهګار دی د سره قرباني هم نه کېږي د سره قرباني هم یو ځای نه کېږي ښه جي وانفقوا في سبيل وانفقوا او خرچه کوئ پښتو کې موږ لګوئ څه شی پیسې دې موږ پیسې دې تا کوم ځای کې ولګولې خرچه کول مانه لګوئ فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې ولا تلقوا او مه غورځوئ بأیدیکم په خپلو لاسونو منې ولا تلقوا او مه غورځوئ ځانونه مه غورځوئ ځان بأیدیکم په خپلو لاسونو منې الی التهلکه هلاکۍ ته غرقې مونږ وایو که په خپله وایي دریاب ته مه دانګه په خپله سیند ته مه دانګه ولا تلقوا او مه غورځوئ خپل ځان الى التهلکه تباہی هلاکت غرقېدل کومه معنی کوئ هلاکت معنی څه ده هلاکت هم پښتو کې استعمالیږي واحسنوا او ښایسته کار کوئ واحسنوا ځکه چې ان الله یقینا الله تعالی يحب منك المحسنين ښایسته کار کوونکو سره ښه کار کوونکو سره ښایسته کار کوونکو سره پوه شولې ښایسته عمل کوونکو سره هم صحیح دی واړه اوس پوشي دي ماله فتح راکوي وانفقوا زموږ استاد الله دې ژوندی سبق وي موږ ته نو یو چا نه به تپوس وکړو لکه موږ نه به تپوس وکړو کلاس کې نو چا نه تپوس وکړو نو هغه له جواب ورکړو نو هغه خو یعنې سړی ما نه زیات پوه شوی دی وانفقوا او خرچه کوئ فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې ولا تلقوا او مه غورځوئ ځانونه بأیدیکم په خپلو لاسونو باندې الی التهلکه هلاکت ته واحسنوا او ښایسته کار کوئ ان الله یقینا الله تعالی يحب منك محبت کوي المحسنین د ښایسته کار کوونکو سره ښه کار کوونکو سره ښه عمل کوونکو سره پوه شوئ که نه بیګانه ریپیټ کوم تاسو يحب المحسنین مینه کوي ښایسته کار کوونکو سره تلقوا القاء غورځولو ته ویل کېږي القاء غورځولو ته ویل کېږي خو موږ غورځوي څوک خپل ځان دا پکې موږ وایو ها بیا بیګانه پکې ریپیټ کوم غوږ ورته کېده الشهر الحرام میاشتې د عزت والا پیژنې کمې کمې دي کمې کمې درې پرله پسې رمضان نه ده رجب شعبان د دې اصل کې استاد یو فارموله و استادان کې براشي دا درې میاشتې حج د پاره هغه دغه کړې وي چې یو میاشت لکه غلو اختر میاشت کې حج کېږي هغه د ذیقعده وي یو میاشت مخکې پخوا سفرونه وکنه ځان له تیاری معیاري دي کې جنگ پن کړو بیا یو میاشت حج وا غټ اختر میاشت یو میاشت ورپسې بیا ځان له کور ته راځي واپس دا درې میاشتې پرله پسې ذکر دي او یو زبرګه میاشت ځکه دې کې به هغه عمرې کولې دا څلور میاشتې بند اوس پکې چې په ودونه کوي الشهر الحرام میاشتې د عزت والا بالشهر الحرام په مقابل په بدله د میاشتې د عزت والو کې دي والحرمات عزتونه چې دي قصاص بدلی والا دي فمن اعتدى چا چې زیاته وکړو علیکم تاسو باندې فاعتدوا زیاته وکړئ علیه په هغه باندې بمثل پشان د ما هغه اعتدى چې زیاته کړ دی علیکم په تاسو باندې واتقوا الله الله نو یریږئ واعلموا پوه شئ ان الله یقینا الله تعالی مع المتقین ملګری د پالیانو دی ملګری د متقیانو دی متقی معنا بیګمه پالی کړي وه پالی پالی من خو پوهېږي که نه پالی من نه پوهېږي پال کوونکی نه 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 پال پالی پال لکه مثال په طور ته چاره چې پوخ کې هغوی زه خو نس کې مېره زما شوګر دی پال کې که نه چې مړ نه شم نو پال ګناهونه نه د الله نه فرمانیو نه پال پرهېزګار چې دی دا خو د فارسی لفظ دی
اوس وای وانفقوا یو معنی وکړه لګاو خرچه کومه معنی کوي ها خرچه کوي دا صحیح شو خرچه کوي فی سبیل الله فلا رد الله تعالی کی ولا تلقوا او مغور زو خپل ځانونه بأيديكم بلا سنو خپلو یا په خپلو لاسونو یو شی دی څنګه وایه په خپلو لاسونو منې الى التهلکه هلاکت ته واحسنوا او ښایسته عمل کوئ ان الله یقینا الله تعالی یحب محبت د عربی لفظ دی د اردو کې استعمالیږي پښتو کې ورته مینه ناک پښتو مینه کوي المحسنین د ښایسته عمل کوونکو سره الله موفقنا